بعضی احکامات زموږ داسې دي چې هغه د طهارت نه بغیر جایز نه دي. طهارت او نظافت په انسان باندې او د خپل بدن نه نجاست ظاهری او باطنی لري کول، کده د بے وضوئی په حالت کې د بے وضوئی والا حالت ختمول، کده جنابت کې د جنابت والا حالت ختمول په انسان باندې انتهایی ضروری او واجب دي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة تدعو إلى الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر محترم اوریدونکو، نننی زمونږ په دغه مجلس کې د طهارت متعلق مختصراً ستاسو خدمت کې عرض کوم. قابل قدر محترم، طهارت او نظافت په انسان باندې او د خپل بدن نه نجاست ظاهری او باطنی لري کول، کده د بے وضوئی په حالت کې د بے وضوئی والا حالت ختمول، کده جنابت کې د جنابت والا حالت ختمول په انسان باندې انتهایی ضروری او واجب دي. قابل قدر محترم اوریدونکو، بعضی احکامات زموږ داسې دي چې هغه د طهارت نه بغیر جایز نه دي. مثلا منځ کول د طهارت نه بغیر جایز نه دی. سجده تلاوت کول، د جنازې منځ کول، دغه رنګې قرآن مجید په لاس کې راغستل وغیرہ داسې احکامات شته چې هغه د طهارت نه بغیر جایز نه دي. دی وجنه د دغه اعمالو د ادایګۍ دپاره طهارت انتهایی ضروري دی. قابل قدر محترمو، د یو مسلمان مؤمن دپاره فرائض، نوافل، دغه رنګې ذکر الهی وغیرہ عبادات د طهارت نه بغیر ممکن نه دي. په طهارت سره انسان د مقربو فرشتو سره او د ارواح طیبه سره مناسبت پیدا کیږي. قابل قدر محترمو، قرآن مجید کی او احادیث مبارکو کی د طهارت ډیر زیات فضائل راغلی دي. سورة البقرہ آیت نمبر 222 کی اللہ رب العزت ارشاد فرمائی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ وستون کی او طہارت حاصلون کو سرا محبت ساتھی. سورة البقرہ آیت نمبر 108 کی اللہ رب العزت د مسجد قباء والو پبارکی ارشاد فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. پدې مسجد قباء کې داسې خلق دی چې هغوی طهارت خوښوي، هغوی غواړي چې طهارت په کامل طریقې سره حاصل کړي او الله رب العزت هم پاکي حاصلونکو سره محبت ساتي. قابل قدر محترمو، د دغه حضرات صحابه کرامو تعریف الله رب العزت کړی دی د هغوی د طهارت د وجنه. محترمو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته ترمذی شریف کې امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کړی دی. د هغې صفحه نمبر 397 ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله طیب یحب الطیب، الله پاک ته پاک سيزونه خوښوي. نظیف یحب النظافه، الله نظیف ته نظافت خوښوي. قابل قدر محترمو، الترغیب و ترہیب کی د پیغمبر علیہ السلام حدیث موجود دے. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی النظافت تدعو الی الایمان، نظافت دا انسان ایمان طرف ته راغواړي، ایمان طرف ته بلی. دغه رنګې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نا فکنز العمال کی حدیث نقل کړی دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ان الاسلام نظیف فتنظفوا، اسلام پاک تے لہذا تاسو هم طہارت او نظافت حاصل کئ۔ قابل قدر محترمو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے، حدیث دا امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، امام دارمی رحمہ اللہ خپلو کتابونو کې نقل کړی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مفتاح الصلاۃ الطهور، د منځ چابی طهارت دی، یعنی د طهارت نه بغیر منځ کول دا جایز نه دی، څرنګه چې د چابی نه بغیر تاله نه کولاویږي دقه شانته کې د طهارت نه بغیر منځ نه کیږي۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث دی، امام مسلم رحمه الله خپل صحیح مسلم کې او امام ترمذی رحمه الله هغه په ترمذی شریف کې دا حدیث راوړی دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله لا يقبل صلاة بغیر طهور، الله رب العزت د طهارت نه بغیر منځ نه قبلای، ولا صدقه من غلول، او نه د خیانت والا مال صدقه قبلای۔ دغه رنګې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا فکنز العمال کی حدیث نقل کړی دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ان الاسلام نظیف فتنظفوا، اسلام پاک تے لہذا تاسو هم طہارت او نظافت حاصل کئ۔ قابل قدر محترمو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے، حدیث دا امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، امام دارمی رحمہ اللہ خپلو کتابونو کې نقل کړی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مفتاح الصلاۃ الطهور، د منځ چابی طهارت دی، یعنی د طهارت نه بغیر منځ کول دا جایز نه دی، څرنګه چې د چابی نه بغیر تاله نه کولاویږي دقه شانته کې د طهارت نه بغیر منځ نه کیږي۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث دی، امام مسلم رحمہ اللہ خپل صحیح مسلم کې او امام ترمذی رحمہ اللہ هغه په ترمذی شریف کې دا حدیث راوړی دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الله لا يقبل صلاة بغیر طهور، الله رب العزت د طهارت نه بغیر منځ نه قبلای، ولا صدقه من غلول، او نه د خیانت والا مال صدقه قبلای۔ قرآن مجید او احادیث مبارکو کې د طهارت متعلق ډیر زیات فضائل راغلي دي، د هغه متعلق احکامات راغلي دي۔ قابل قدر محترمو، مختصرا انداز کې ما تاسو ته د طهارت متعلق یو څو خبرې ذکر کړې۔